یو حضرت عمر رضی اللہ عنہ هم چلا هغه وخت کې اسلام نو قبول کړي. نو کله چې دوی ډېر تنګ شو نو هغې یو مشوره وکړه چې یاره خو دا پیغمبر دی چې دا والا ختم کو بس کیسه به ختمه شي. نو یو لوی میټینګ یې وکړو او په هغه میټینګ کې تشکیل د حضرت عمر وشو. روان دي چې یاره ټوله واقعه معلومه ده چې د پیغمبر سر راوړم دی به زما چې دا کیسه ولا ختم کم. چا ورته ورشه خور او د خور خاوند دی مسلمان شوی د هغې اول خبر والا کور حق زیات دی. چې ورغې خور ته وی دا تاسو څه وی هغې د قرآن آیتونه وی خو پټې کړې هغه پاڼې موسی نه وی نه ما واورېدو بے خور وهله هغه د عمر خور وه. هغې ورته وی که ته ما ټوکړې ټوکړې کې که نه او زما دا ټوکړې د غوښې تقسیم کې بیا هم زما د زړه نه ګورې د اسلام محبت او مینه نشي ویستلی. بس دې دو ټوک د غیرت د ډک الفاظو داسې اثر وکړو په عمر رضی الله عنه باندې چې هغه ورته دا ما ته مه وښایه وایي دا ته ستا دې لایق نه وایي ما پیغمبر له بوځه. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه شپه باندې دعا کړې وه چې اللهم اعز الاسلام باحد العمرین. یو عمرو بن هشام ابو جهل او بل عمر بن الخطاب عمر فاروق رضی الله عنه. دغه عمر فاروق رضی الله عنه مسلمان شو او چې مسلمان شو نو په هغه وخت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله اکبر نعره واله الله اکبر او ټولو صحابه هغه د الله اکبر نعره واله او داسې نعره وه چې د مکې په غرونو کې هغې گونج پیدا کو خلکو سره غم شو چې څه چلو شو لکه راووتل عمر هم راووته عمر مسلمان شوی دی.